خو چې د روحاني بیماری سره سره علاج کې او پرهیز نه کې نو هغه دارو په سړي اثر کوي. دارو خو بالا اثر کوي چې پرهیز ورسره وکړي. نو موږ پرهیز د غیبت نه کوو، پردې حق داسې خورو لکه د مور پیچې حلال دي. تور سره د حق نه محرومه کیږي، حلال اعلان کیږي او کلو کلو کیږي. اډو رچا پتندی او په خواب او خيار کې نه را دي چې د دې تور سره خیری به متبا کی، د دې تور سره هزار برا پسی شي، د دې شته مال نه به الله نامین دکی، د دې شته اولاد نه به الله خلاص کی. او په منګه باندې د پردي حق وړلو نشه سوره نشه، منګه ټول په دغه نشه کې مدهوش یو. زمونږ هوش او حواس پدې نه دي. منګه د پردي حقونه او دا ظلم او زیاتی دا منګه بالکل د خپل جن مشعله جوړه کړې ده، ورنا بچونه هم جوړه کړې ده. منګ ته هغه وقتي طور تسکین د بل په تکلیف کې ښکاره کیږي، د بل په تکلیف کې، د بل په تکلیف کې راوستلو کې. خو یا ساته وی چې څوک د چا د لاسه پریشان ری نو د دې پریشان بنی آدم پریشانې به الله ختم کی. خو چې د چا د لاسه پریشان دي د هغه پریشانه جوړون کې او پریشان کون کې بنی آدم پریشانې به د مرګ پورې نه ختمېږي. الله به دې ذلیل او رسوا د مرګ پورې ساتي تر کومې پورې چې ردنه انسانان په تکلیف کې دي. نن موږ هزارونه ډېر غشتي او که دعاګانې مغشتي د 1000 جولې را پسې غوړېږي او که دعا جولې را پسې غوړېږي. څونه رونه زمونږ نه په لړزان دي، څونه ګاونډیان زمونږ نه په لړزان دي. نه د روجې په لحاظ باندې ماف کوو، نه په کوجې په لحاظ باندې ماف کوو. خو چې څونه مغلی شو، څونه لاندې کولی شو، هیله پې نه کوو. بجلیګر بابا خبره موږ ټول بېوس آرامیان یو، بېوس وس نه دی. وس ورسېده په خدای پاک یقین وکړه، بس زیر بالا دست په زیر دست لاندې کوي. بس د بالا دسته کارداري چې زیر دسته په ځمکه نه باسه، که په جمدونې نه باسې او که په مړونې نه باسې، خو چې ډېره نه سر اوچت لږي. دا زمونږ نظریه او زمونږ سوچ جوړ شي. زمونږ کې انسانیت کم دی پاتې شي. حالانکه انسان د انس نه دی، انس مینې او محبت ته وایي، شفقت ته وایي، همدردۍ ته وایي، بایچاره بایبندۍ ته وایي، ښه ورورولۍ ته انسانیت وایي، ښه ګاونډګیرۍ ته انسانیت وایي، ښه پلار ثابت شه انسانیت دی، ښه زوی ثابت شه انسانیت دی، ښه مشر ثابت شه انسانیت دی، ښه کشر ثابت شه انسانیت دی، ښه خور ثابت شه انسانیت دی، ښه رور ثابت شه انسانیت دی. خو موږ انسانیت خو له پخوا موږ جنازه پړاو کړې ده. څلور تکبیره په احساس او په ضمیر باندې موږ د جنازې تکبیرونه شوي دي. احساس هم دفن دی او ضمیر هم دفن دی. حالانکه الله موږ د څه لپاره رالیږلي، د نفس کشۍ دپاره را لیږلي او موږ ضمیر کشۍ کې نښتي یو. نفس کشي په ځای را او ضمیر کشۍ کې نښتي یو. ضمیر ووجنو ضمیر، او چې د چا احساس ختم شو او چا کې د چا ضمیر ختم شو، ضمیر یې مړ شو، دې انسان ته انسان ویل د انسانیت توهین دی. دته انسان ویل د انسانیت سپکوالی دی، د دې الفاظو سپکوالی دی چې دا مېل انسان دی. دا هم د انسانیت په دایره کې راځي چې را دې کوم حرکات کوي او کوم کارونه کوي. رونو راځي چې پر خپله مسلمانۍ، پر خپله پښتونولۍ، پر خپله انساني چې کوم شکل الله را کړی دی د دې د تقاضو مطابق د خپله کردار، د خپل عملو ته چې په دې درې واړه لیوله باندې موږ پرېوتي یو او که اوچت شوي یو. موږ خو چې څونه وکتل نو پرېوتې زیات یو او اوچت شوي کم یو. پرېوتې زیات یو او د رشتو پرې کولو ګناه، د دې ګناه نه ځان بچ کې. نن په معمولي خبرو باندې رونو موږ یو بل سره رشتې پرېښي دي، خبرې اترې هم پرېښي دي. رور سره رورولۍ ته تیار نه دی، رور خور سره خورولۍ تیار نه دی چې د رور یم ته خورې، ستا په ما باندې څه حق شته، تا ما سره څه حق شته او په ما دې هم څه حق شته. چې څنګه زه د خپل حق تقاضه ستا نه کوم نو تم زما نه د خپل حق تقاضه کولی شي چې وروره زما دا صادر زما حق دی، پړونې زما حق دی، خبرګیري زما حق دی، خیر خبر پوښتنه زما حق دی، دارو درمل علاج زما حق دی. تا سره موږ په کم لیول باندې د خویندو حق ادا کړی دی؟ چا ادا کړی دی؟ څونه رونه دي چې په ډولۍ کې خور اچولې او په طرف باندې نه تلم نه دی چې زما خور پټه را که بربنډه را روغه ده که رنځوره ده.
څونه خوريونه دي چې هغې موږ ته نومونه یاد دي، څونه خورځي دي چې د هغې موږ ته نومونه یاد دي. حالانکه چې خورزه واده کېږي او خورۍ له واده کوي نو د مورې دا تمئ چې زما رور د خورزې په واده کې به ما سره امداد وکړي، زما رور به امداد وکړي. رور کم دی؟ رور وایي نه ځان ته رور ځان حساب نه که رور د رور کردار ته نه دی تیار. نو چې د مړې خور تپوس کوی نو ری جمدی خور ته ګناه کړی ده. چې د مړې خور دپاره کفن راوړې، د مړه خور مخ وینې، د مړه خور قبر ته ښکته کوې نو ری جمدی خور کومه ګناه کړې ده چې ته د جمدی خور هم چېرته تپوس وکړه که نه، ته د جمدی خور هم خبر واله که نه، ته د جمدی لور هم تپوس وکړه که نه. د پلار په حیثیت تا چېرته لور کره سر ورښکاره کړی دی. دا ډېر پښتانه وایي یاره لور کره تلل خو د شرم خبره ده. الله دا که شرم وي نو دا شرم به محمد رسول الله هغه ته به مخصوص شوی چې محمد رسول الله نه زیات غیرتي نو څوک او د بیبي فاطمې نه غیرتي لور نه وه. خو چې هغې د یو بل خبرګیري کړې ده نو پلار کردار او د پلار هغه کردار یې موږ ته ښوولی دی چې د بیبي فاطمې خبرګیري محمد رسول الله کولی شي نو ای پښتونه تم د لور خبرګیري وکړه، ورنه مجرم به او د دې تور سرې لاس به او د قیامت پر ستا په ګریوان کې به پراتي، د دې وروڼو په ګریوان کې به د خویندو لاس پراتي او د پلارانو په ګریوان کې به د لوڼو لاس پراتي. دې په زوی باندې خوشحالېږي او په لور باندې خفه کېږي. دا خو هغه د مشرکینو عقیده وه، دا خو د مشرکینو نظریه وه چې لور به پیدا شوه نو جمدی به یې ښخه کړه. د لور په پیدایش په چا مبارکي نه کوله. اوس پښتنو په معاشره کې هم دا جهالت دی چې لور پیدا شي نو تندې ترې راپرېوځي او مخ ترې راپرېوځي. حالانکه زوی نعمت دی نو لور رحمت دی. چې زوی نعمت دی لور رحمت دی. او د زامنو په نسبت قسم دی زه خو چې نن سبا ګورم د زامنو په نسبت دا تورسرې لوړه دی د خلکو لپاره خیرې خو په دې ته احساس کېږي دا لوړه د لخیرې دا زامن خو به په دې تاک کړي چې خدایه دې به کله خپې ګرې ته کړي چې تورګیرې د سپینګیرې نه مخکې دي او سپینګیرې د تورګیرې نه مخکې دي. کچرو ته به ځي هلته به وایي که لالا نشته ببو نشته د یو سوټې پیدا ومه او ټول جایداد په ما پسې او سپینګي به راغه خپې وایي او تورګیرې به راغه خپې وایي. زامن یې خو په دې کې زامن یې خو په دې تاک کړي چې کله به د کور ماته پاتې شي، کله به د پنشن په ما پسې شي. او چې را کم پنشنیان نو تاسو ته لږه مهرباني کوئ ګورې په ژوند باندې ځان مه نامینده کوئ. په ژوند ګورې را پنشن دی پسې نه کې کني ورله چېرته سړه ډوډۍ درکوي بیا به له دغه هم نه درکوي.